الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدقت يا رب العالمين. من ویلو د سیدنا سلیمان علیه السلام واقعا داود علیه السلام هغه پرون ویلي وه او د دې نه یو دوه آیاتونه مخکې ووایسه سلیمان داود وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطير. د دې نه راشروع کېږي حضرت سلیمان علیه السلام چې کله داود علیه السلام وفات شو او داود علیه السلام د خالی برز وفات شو اچانک وفات شو. بیا سلیمان علیه السلام د پیغمبري او دغه بادشاهي لا ملو شو. سلیمان علیه السلام په اولو العزم او جلیل القدر لوی پیغمبرانو کې الله رب العزت ولله ناشنا بادشاهي ورکړې وه چې هغه نه مخکې هم چاله داسې نه ورکړل، هغه نه بعد هم چاله داسې. حضرت سلیمان علیه السلام د یو څو فضیلتونه حاصل یو پکې دا چې حضرت سلیمان علیه السلام او د هغه والد د هغې باره کې یې پخپله وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطير، وایي ای خلکو موږ له چې دې علم راکړی شوي دي د مارغانو د خبرو، موږ د هغې په خبرو پوهېږو چې کوم ټکي وایي هغې څه مطلب وي څه معنی وي څه یو بل ته کیسه کوي په هغې باندې موږ پوهېږو. دا داسې نه وه چې دا تخمیني مخمینې لګولې د زوالوجې دا یو څه بل څه نه، دا مکمل په دغه کلام باندې هغې پوهېدی چې د معنا نه وباسي د یې په هغه یو شي باندې. نو الله رب العزت ولله یو دغه یو فضیلت ورکړو. بل تسخیر ریاح هواګانې چې دي دا د هغې تعبیر د سلیمان علیه السلام. قرآن کې الله رب العزت فرمایي وایي ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. او یا الله رب العزت فرمایي چې موږ سليمان عليه السلام را د تیزې هواګانې دا تابع کړې وي او دغه ولله دا یعنې دا تخت چې دی دا به وړه دا ځمکې مبارکې طرف ته بل ځای الله وایي ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. سلیمان علیه السلام هم دا هوا داسې تابع کړې وه چې د هغه تخت به د ساري د یو میاشت برابر مزل کو چې د ساري به مزل وکړو نو هغه به د هغه ورځ د یو میاشت برابر سفر خو دغه شان ده دویم کې د مازدیګر بیا دغه شان تسخیر جن او حیوانات الله رب العزت ورته جنات چې دي هغه مسخر کړل. په جناتو کې دا غټ کارونه کول ځکه جنات داسې پرېږده بیا روانې کوي. نو جنات دا ورته الله مسخر کړي او حیوانات هم الله رب العزت ورته دا ټول مسخر کړي. قرآن کې بار راځي. اوس د دې نه دا خبره اخیستل د بعضې ملاحده یا د بعضو د دې زمانې د پسمانده او پلاو چې هغه وایي چې دا خو جنات نه و، دا خو دیوان مثال په طور دا غټ دا ځنګلي شانتې خلک ځي چې به یې باندې څوک قانون نه شي کولی، قانون دې نه شي چلوي. سلیمان علیه السلام پې قانون چلولو دا د دغه مراد دی دا دیوان نه کاکا د دې نه مراد دغه پیریان دي ځان له مخلوق دی غټ خلکو ته انکار کړی لکه ګزګزګي لکه سرسۍ د خلقان هغه وایي به یې وي دغه نشته جنت نشته جهنم نشته به دا خو انسان دی د ده په زړه کې دې خوشي او دغه محسوسي به بیا خیر بیا دا ډول بس دی چې پیریان نه مې انکار. نو دغه کسان دی وایي دا یا دا نور اوس په دې وخت کې بعضې موجود دي. خیر د دې څیزونو نه نو دا ولله هم الله رب العزت مسخر کړل او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا حدیث کې دی قرآن کې دی دلته کې صفات شو الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مخلوق یې جدا ذکر کړي چې جنات مخلوق
څه ده داسې خلک دي دا عقل لاندې داسې نه انکار چې بس خلک ما ته وایي چې واه واه چې څنګه دلیل یې پیش ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بیګا د شپې په منځ کو نو یو شیطان چې دا زما په منځ کې خلل راوست حدیث په بیان ما راټینګ کو اورل مې وختل چې دستنه پورې وتاړه خو بیا راته د خپل ورور سليمان علیه السلام دعا را یاد شوه د دې وجې پرې خو د کلمه چې ساري تاسو ټول خلک وایي چې دا جنات په خپل شکل د دې کثیف په نظر باندې نه راځي په بدن کې داسې منډه وي لکه څنګه چې دا ویلې دي خو چې شکل بدل کې په بل شکل لاندې شي لکه خلک وي لکه دونه غټ خر کوي چې هغه د کوټې ها دغه څنګه د ټولو سره وګورو نه ویني څه کوي یا چې دې دې ولیدل یا پلانګي شي ولیدل ها الله دې انسان سره کاټره نو مودي سه هغه وی چې زمون په کې کې وي یو زنانه باندې بریان په زنانه بریان راځي دا بریان ډېر سخیاري مخبل نه زنانه باندې چې بریان راځي نه یو ورته چې ډېر بزرګ انسان یو ورته چې پر بسې شان مودي سه براولو نه کیداسي یو دی یاوا په پیډه مودي شان مودي سه پرون چې دې ته مودي بلاشا صاحب سرناستو مونږه مرسر ناستو شمحان مودي سه وو اسلامي نه چې بیا راتلو سره بیا په سیکل باندې راځي او چې دا ګلاړې راځو دې ګلاړې دې چې کارول سي نو هغه بیا دې وکړي تر راته چې زموږ وکړ وایي چې ماته دا وي چې بریاني په بسې کوي سبا وایي چې سیکل معمولی درځي ما به شاته وکړي شو دا دې دې غریبانه وي نشته نو ماته د خپل ورور سليمان عليه السلام دعا را یاد شوه ویا غوېلو چې رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد قرآن کې چې خدایا پاکه ما ته بخښنه وکړي او داسې بادشاهي راکړي چې زمانه پس بل چا دغه شان بادشاهي ورکړي دا سليمان عليه السلام د الله نه سوال سليمان عليه السلام چې الله رب العزت بادشاہی ناشنا ورکړو تاج او تخت او باوا باندې بمارغان باندې باندې او شی باندې هغه حکومت حاصلو بلکې بعض وخت دې په لیکري چې هغه کوم تخت هغه بل شعر نه په دې پمدا باندې دوه شعرونه مو یو طرف ته یو بل طرف بل شعر چې کوي د دې پمدا باندې وو وغیرہ طریقې چې خیر نور بیا بلا تورات خبر دی بعض په کې منسوخ هغه تورات په خلکو باندې کیسي ورته کړی سليمان عليه السلام با غټ کارونه چې د فریانو ناغستل او په دې به بعض کارونه کول الله رب العزت قرآن کې داغین او من الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نسقه داس وغيره نور بلا آیاتونه دای په باره کې فرمایلو تفصیل سليمان عليه السلام په سره د جهاد ډیر زیات د جهاد شوقینو او چې کوم ځای کې په کفر وغیرہ کې د جوړې خط وغیرہ چې کومه طریقه دا ډولې کنه باندې بیا به چې دی هغه سره جهاد یو پر سليمان عليه السلام اسونه کړل ځان له وګړو یو مسله ده چې خلک خبرې دي په صورت سوال کې ان شاء الله به تفصیل ودته رسېږي راځي اسونه کتل او باغې کې د مازیګر مونږ دا پاتې شي چې کوی به نشنه بیا سليمان عليه السلام دوباره بیا دا د خدای نه ماګو وختل او هغه اسونه په خو باندې داسې په مزه یا لاس و یا په مزه گزار دا اصل تفسیر دی او ورته تفسیر دی چې دا ورکو وی چې تاسو د وجنن زمانه چې دی دا دغه مثبت شو تاسو د جهاد لپاره دا مازیګر مونږ نو مطلب دا دی جهاد سره دومره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری شریف حدیث دی سليمان عليه السلام یو فر اراده وکړه چې زبنن شپه ډول بیبيانو ته نږدې کېږي او دا غینه به الله رب العزت مال یو بچی راکړي او هغه به مضبوط وي طاقتور وي بیا به دغه بچی چې دا به ټول په جهاد کې جنګ کوم دا به جهاد
په هغه شپه باندې یا ورته یو وزیر وي چې انشاءالله ووایه یا د ده نه خپله پاتې شوه انشاءالله یې ووایه وزیر هم ورته ووایي هغه دې پاتې شوه نو سلیمان علیه السلام چې بیبیانو ته ورنږدې شو تقریبا 80 بیبیانې چې دی دا راځي د بخاري شریف په حدیث کې نور د تورات وغیره د هغې تعداد زیات دی خو دا بیبیانې چې دي په دې کې څه دا وینځې وي او څه پکې بیبیانې وي تاسو وایئ دو بچې دو هي چې او ښځه دویمه ونه کوي بیا به دې وایي خبره داسې ده خیر سلیمان علیه السلام چې هغه چې ټولو ته نږدې شي چې کال پوره شو د ټولو نه څه پیدا نه شو انشاءالله پاتې شو یو ټوکړه د غوښې د یوې زنانې نه چې هغه پیدا شوه هغه ورته ویې دروړه داسې ورته په تخته وغورځوئ یعنې شوق یې کړی الله رب العزت ته توبه وباسي د دې نه علاوه بعضې خبرې د سلیمان علیه السلام پسې دي بوډېګانو او باباګانو منسوب کړي دي هغه غلطې دي سلیمان علیه ستاسو په موندلي کې دي د بوډېګانو ډېر مشهور کړي سلیمان علیه السلام نه ګوتمر وکړ او په هغې کې اسم اعظم و هغه بیا اوبو ته ګذار شو دا یا د سملاسي نه یا د تاریخ کیسې او یا چې دا چاته د بوډېګانو کیسې وی هغه چې بیا اوبو ته پرېوته او بیا هغه شیطان راغی د ده په کور کې به د ده ښځې عبادت کو دا یا د تورات چې چا منګړت خپلې کیسې ورته نه کړي د هغې یا د بوډېګانو د ځان نه چې کوم د الوا ملوله کیسې کړي دغه د ځان نه جوړ کړي نو دا ټولې هسې خبرې دي پیغمبر پسې دا ورته چې بیا شیطان په تخت باندې حکومت کو یو کال هغه وکړو دا داسې به د خلکو کیسې دي دغه که چا اورېدلي خو ورته به پته لګېدي که چا نه ویل ښه شو چې سلیمان علیه السلام باندې په دې منځ کې الله رب العزت سره ازمایښونه سختې بیمارۍ پرې راوستلې او د دې نه علاوه سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تعمیر کړی او هغه به ووایو بیا تفصیل خو پکې نشو کولی خو سلیمان علیه السلام دغه دا ګټانو یا دا چې څومره یعنې اوس هم په هغې کې داسې ګټې دي چې اوس هم ورته خلک حیران دي چې دا راوړي څنګه دي دا یې په دې پیریانو وغیره راوڅنډې کړي دي او بل تعمیر یې پرې کړی دی خو دغه بیت المقدس چې دی دا د بیت الله شریف نه 40 سال بعد یو پېره مخکې جوړ شوي دا سلیمان علیه السلام د دې دا لومړنی نه دی جوړ کړي دا د دې نه مخکې جوړ شوي سلیمان علیه السلام یې دوباره تعمیر کړی هله خبره یاده شي سلیمان علیه السلام یې دوباره تعمیر کړی چې دا خبره هم دی دغه پکې بعضې خبرې انشاءالله اوس د قرآن د واقعه سلیمان علیه السلام نه ما تاسو ته ویل چې په هر قسمه لښکر باندې چې دی د هغه یعنې حکومت الله رب العزت قرآن کې فرمایي وحشر لسلیمان وراجمه شو سلیمان علیه السلام ته جنوده لښکر د من الجن د جناتو والانس والانسانانو والطير او د مارغانو فهم یوزعون بس د دې د تقسیم کولی شو فهم یوزعون د دې چې دی یقسمون دې تقسیمولی شو سلیمان علیه السلام یو پېره اراده وکړله چې په یو علاقې ته رسو نو دا فوج یې خپل راجمع کوي ټول ته وایي چې پلانکې علاقې ته رسو نو هغې واقعې طرف ته اشاره ده الله وایي وحشر سلیمان او راجمع کړي شو سلیمان علیه السلام دپاره جنوده لښکر د ده من الجن د جناتو نه والانس او د انسانانو نه والطیر او د مارغانو نه فهم یوزعون بس دي تقسیمولی شو حتی تر دې اذا اتو چې دي راتګ وکړو علی واد النمل په هغه وادې د میږو باندې قالت نملة وویل یو میږې ملکه چې د کومه وه د دې هغه ملکې یا ایها النمل اے میږو ادخلو داخل شئ مساکنکم خپل د استوګنې ځایونو ته لا یحکمنکم چې چیغ نه کړي تاسو له چې دلم نه کړي تاسو لره سلیمان علیه السلام و جنوده و لښکر د ده وهم لا یشعرون او دوی به پوهه هم نه وي تاسو به د دې او ملکه وه او دکه شان دغه چې شاتو مچۍ چې کوي دوه څیزونه په حشراتو کې داسې چې د دې ځان له حکومتي باقاعده
نظام وي او بلکې بعضې فلاسفه وایي چې انسان قانون یا حکومت چل زده کړی د میوو او د شاتو د مچو نه کوم ځای پورې صحیح ده کومه غلطه ځان نه کیسه ده وایم بعضې داسې وایي د دې نظام چې دا ډېر مضبوط وي د میوو د بادشاهي نظام چې دا پکې ملکه ده دا پلانکې ده دا پلانکې ده دکه شان د شاتو په مچو کې به هغې کې ملکه مشته په انسانانو کې سړی مشر وي ښځه مشته یا نو الله رب العزت فرمایي چې دا راجمع شو نو دا میږي اواز وکړو میږي اواز وکړو اوس د میږي په باره کې دا اوس د دې زمانې بعض غرونو لیکل کړي دي دا خو هغه میږي نه وایي دا یو دونه میږي د پلانکي ځناور نه نو ځکه ورته سلیمان علیه السلام ښکاره شو خدای دې بې خوباسه ته دونه خو په سترګو باندې لوند نه یا دا مخکې چې ما حدیث کوم د بخاري شریف په دې کې زموږ یو چې وی بعضی کسان یقیني ته ورغم خطا شب العلا سے پرګیا کړي نو منستا کړ د ځان نه علاج کړي منی کړي خبره داسې ده خیر سليمان عليه السلام چې هغه باندې راتېدل د میګې د مشي ورته مخکې اعلان وکړ وي خپل سلو ته دن نشي خپل میګتونو ته وردن نشي دا استوګ زاینو ته وردن نشي چې تاسو چرته د سليمان عليه السلام د لخر د خپلان د دل نشي هغه ته وبدم نه دا ورته پته چې سليمان عليه السلام ولخر ظلم نه کوي اوس دا کوم علاقه وه د هغې په باره کې مختلفې خبرې دي په ابن بطوطه وایي چې دا د عسقلان سره نږدې علاقه وه والله اعلم فتبسم عام علما شام طرف ته ذکر کوي فتبسم نو دا اوس کوم کس ما تاسو چې د سلیمان علیه السلام د حشراتو یا د مارغانو د دې په خبرو باقاعده پوهېدو سلیمان علیه السلام فتبسم ضاحکا هغه چې دې وخاندل وخاندل نه دلته مراد هغه تبسم وکړو په خوشحالۍ سره من قولها د وینا د دې میږینا وقال ویل ربي ربا اوزعني وفقني توفیق راکړي ماله ان اشکر چې شکر ادا کوم نعمتک د نعمت ستا التي هغه نو چې ستا د نعمت شکر ادا کوم دلته د ضحک نه مراد قهقهه باندې کې خان یو تبسم دی او یو ضحک دی او یو چې دی هغه قهقهه ده تبسم ویل شي هغه خندا ده چې سړی معمولي په خوله باندې خولې ګلوشي خو په مخ باندې د خوشحالۍ اثرات راښکاره شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او نور پیغمبرانو کړي او دکه شان چې یو ضحک دی چې د هغې نه معمولي اواز راوځي او تا د خولې نه او تا سره ګاونډي مولي داسې خندا چې معمولي اواز د خولې نه راوځي او ګاونډي یې مولي دې سره مونځ ماتېږي او داس نه ماتېږي او یو په تیزه خندا د قهقهې والا اواز والا خندا هغې سره مونځ هم ماتېږي او داس هم ماتېږي دواړه سره فتبسم ضاحكا بس تبسم کو ابراهيم سليمان عليه السلام من قولها دوينا ندينا لملكين وقال وي ولربي ربا اوزعني وتوفيق راكي مالنا ان اشكر نعمتك شكر ادا کوم استاد نعمت التي هغه انعمت علي جتا انعام کړی دی په ما باندې وعلى والدي او په والدینو زما باندې وان اعمل صالحا وجعلكم دنيكه وعملكم دنيكه هغه عملكم دنيكه ترضاه جد بخشالي وادخلني وداخل بمالا برحمتك برحمت كل سنه في عبادك ببندگان استاك الصالحين بنيگانو کی خدای پاک هغه عملكم چې هغه سره تر رضا شته په رضا کیږي او مال داخل کی پر اسشر په خپل رحمت سره پس کې په هغه نیکانو بندګانو کې پای کې داخل کې نو خدای نه سوال غواړي بیا سليمان عليه السلام د دې په خبره باندې دغه د الله شکر ادا کړو وغیرہ بیا ګوتار شوی د دې سره یا نه د شوی څومره شوی د بیا په اکثریت اسرائیلی روایت خلکو پکې دغه کړی دمغه په خبر مونمالا ولا کاکا موي هغه پکې وخته په کوازه خپل ورکړل هغه پکې بیا خپل داسې په سر پکې راځي د جنجال بچا کې سجدي هم درې کې سکوي وتفقد الطير الله رب العزت فرمایي سبل واقع وایوا هغه داسې و چې دا هدهد او تاسو دا واقع بار اوریدل د مختصرا اعظم نور قران په خپل کړی هدهد دا سليمان عليه السلام سره یو معروف بعض مفسرین وایي چې د وجود دی د وګړه معلومه
او دی وګوي د تخکاری چې دې کې نږدې دی نو دا سليمان عليه السلام په داسې وزیری او اشتر مفتی حسن صاحب خبره هغه سره 1300 کسان په د سر په نحوی په دوره کې بعضی کسان په سبق نو هغه ورته چې مې آن کو مې حاضری لیتا خیر نو سليمان عليه السلام چې داسې حاضری واغشته مارغان وغیرہ ټولو کا ته هدهد نشته درکې یا خو آیا د غیر حاضرو نه دي کدی د غیر حاضرو نه دي بیا بدل سخت سزا ورکول لو عذبنه عذابا شديدا بیا بدل سخت سزا ورکم خان او یا چې داسې وکما چې دی په پانسی کوم که سزا د دینم سخت دی او لا یاتینی بسلطان مبین یا به ما ته صفا عذر وروړي دا به وي چې د دې وجې ډېر حاضري کړی ده مثال په تور داسې یو کس ډیوټي کې مثال وي چې سخت سزا ورکړي یا دا ما سره یو شاګردان یې اکثریت د ساري ناراضي هر سار ناراضي په دویم سار باندې غریبانان نه زه ورته ناست یم شاګردان حضرات نه یا تاسو چې کله څوک پکې ګیم ته ناست یې څوک چې پیسې شروع بیا دغې ته ناست یې څوک پکې غم خاطر د ترجمې په ټیم کې کوي د چا پکې څوک ستړي املا د مخې وغیره نو خبره ده خلک باسي دې نشي مجبوري څوک ستړي ډډه وي دی ورته وغیره بله خبرې نو خبره ده ویدله به سخته سزا ورکړم که دین هم لږ زیات شو نو بیا به پانسي کړم او که دین هم لږ زیات شو او بیا دې که چېرته هغه صفا عذر وروړ معقوله خبره یې وکړله نو بیا به ټیک کړي نو هدهد بیا راغی هغه ورته خپل عذر پیش کړه هغه درته وایي قرآن یې خپله ذکر دی الله وایي وتفقد الطير او لټونو کو ما د مارغانو یا حاضري واغشته سليمان عليه السلام د مارغانو فقال نوي والماليا سدي مالرا لا ارى الهدهد جزنوينم هدهد لرا ام كان آياتي يا ام كان من الغائبين او آية يقينا دي الغائبين او كدي دي الغائبين دي غيب دي لو عذبنهم مهاب سزا ورکم لنا عذابا شديدا سزا سختا او لأصبحنه یا بزبکم حلال ورکم لنا او ليأتيني یا براتک کوي ماتا بسلطان مبین په دلیل ښکارا سره ښکارا دلیل وروړي ښکارا خبره وروړي فمکث نو بس د درن تیر کړو غیر بعید ډیر وخت نه ډیر وخت نه یادی ساشو غیر بعید دلدی وقت پس فقال ويل دو احد مارا تکلی دی بعلم دا مشاهدی سرا بما باغس سرا لم تحج دا احاطا ندکلی باغی علم باغی سرا دا علم سليمان عليه السلام تقول چې زمان راتبوغو فقال ويل هدهد احد مارا تکلی دی بما باغ علم سرا لم تحج چې دا به احاطه نه کړي ما ته دا یو خبرې علم دی خو دا ته علم نشته هذا شیخ رحمه الله به فرمایل پنډې والا وایي چې ګوره دا هدهد چې دا ټول نبي وایي ځکه ته هم پته وه چې سليمان علیه السلام ته یې غیب نشته ځکه چې نن سبا څوک یې مونږ ته نشته نو نکاح مې بدکول لري نو وایي نو دی ورته وایي چې ما هغه علم راوړی دی چې تا سره د هغې علم نشته ما راتګ کړی دی په هغه علم سره چې تا ته علم نشته وجئتک او راتګ مې کړی تا ته من سبع د سبا نه بنبئ یقین په یو خبر د مشاهدې سره په خبر یقیني سره د چا ویلې تا ویلې ما ویلې مې نه کړي یو ته وایي د ځان نه خبره جوړه کړي بل ته وایي پلانکي ویلې د پلانکي سر پته نه لګي پلانکي نه تپوس نشته د ځان خبره خورول لګیا دی هغه وایي راتګ یې کړی دی بنبئ یقین په خبره سره چې مشاهده ما په خپله کړې ده ورته وایي وجئتک راتګ مې کړی دی نو سبا چې دا دوه علاقې مشهورې ده هغه وخت نه یو په لیبیا کې وه او بله چې ده نو دا په یمن کې وه خو د دې نه مراد د یمن والا ده انی وجدت یقینا ما موندلې ده امرأة یوه ښځه یوه زنانه مې موندلې ده تملکهم چې هغه ملکه ده مشره ده و اوتیت و ورکړې شوي دي من کل شیء د هر یو ضروري څیزونه ولها او د دې لپاره عرش عظیم لوی تخت دی د دې ځان له لوی تخت په هغې باندې ناست دی وجدتها ما موندلې دي دې لره وقومها او قوم د دې دا زنانه مې موندلې ده او د دې قوم مې موندلې څه چل کړی یسجدون چې سجده به کوله للشمس لمر ته
من دون الله ما سوا د الله تعالی نه وزینا او مزین کړو لهم د دوی دپاره الشیطان اعمالهم اعمال دي شیطان ورته وی چې دا بت دا ورته سجده لګوي د سجده ها فصدهم بنکړي دي عن السبيل د سمیلارنا فهم لا يهتدون بس په هدایت نه دي یا د هدایت طرف ته نه دي دا هدهد ورته وی چې یو خبر مې درله روړی دی ښه سزا مه راکوه راغې ورته وی چې یو ملک د طرفه راغلی د سبا د طرفه دو د هغې تر منځه یو میاشت فاصله وه او هلته کې خلک ورته سجدې لګوي یو مشرې ښځه ده وی چې ښه بیا ورته وایي دا هدهد ته هم دا پته وه چې غیر الله ته به سجده نه لګي ورته وایي الله یسجدوا لله چې دې سجده نه کوي هغه الله ده چې سجده نه کوي الله رب العزت ته الذي هغه الله یخرج الحق چې راوباسي هغه مخفي څیزونه لره هغه پټ څیزونه لره په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي ويعلم ودغ الله تعالی پوهیږي ما په هغه څه باندې تخفون چې دې پټوي وما وهغه څه تعلنون چې دې ښکاره کوي الله رب العزت لا اله نشته دې معبود برحق الا هو مگر دک یو ذات دې څوک دی الله رب العرش چې رب د عرش عظیم دی رب د عرش عظیم دی اختیارمند دی د هر یو څه قال او فرمایل ورته سلیمان علیه السلام سننظر ګورو مونږه جایزه اخلو مونږه اصدقت چې ته آیا ته رښتیا وایې ته رښتونی ام کنت یایت من الکاذبین د دروغجنو نه ته د دروغجنو نه یې که ته رښتونی دا مونږ ګورو اذهب بکتابي وړه زما دې حق لره هذا دا زما دا حق وه فالقه نو واچوه الیهم دغې قوم ته دې بیبي ته دې سبا والا ته ور واچوه دې ملکې ته دې مشرې ته ورله دا خط ورونه چې هغه کله ناسته وي ثم تولى عنهم بیا په یو اړخ شه د دوی نه وانظر وګوره ماذا یرجعون چې سره دې عمل دي د دوی د دې د عمل وګوره چې دې نه پس د دوی سره دې عمل دي یو اړخ ته به کېږي نو چې کله دا هدهد راغی او دا بلقیس ناسته وه دا ملکه ناسته وه او د هدهد ولله داسې په غېږه کې خط راوغورځو نو چې دې خط راوچت کړو علما لیکي چې ډېره زیاته هوښیاره وه نوره بیا دغه خبره به یې کوو چې څه څه دي بیا به وایو نو د بیبي چې دا خط څنګه وکتل نو ټول هر کار یې په مشوره کوو نو وایي داسې محمدي تبلیغ والا چېرته دغه وایي یو امیر صاحب یې وایي چې مرکان او پسې مشران نه ورته ظالمان دا اوسه امیر صاحب دې دین والي دوه دې په مشوره والي دا څنګه دی والي خبره دا چې هر کار په مشوره کوو نو چې دې څنګه دا خط ولید نو قالت وی یا ایها الملأ اے لوی جرګي اے مشرانو د قوم لوی سمبلی راوغوښتله انی یقینا القیا راغورځول شوي دی اچولی شوي دی الیه ماته کتاب کریم یو خط عزتمند عزتمند یې ونیوي چې عزتمند به هر هغه خط ګڼل کېده چې په هغې باندې به د بادشاه مهر او په دې د سلیمان علیه السلام مهر د ما طرف ته اچولی شوي دی یو خط عزتمند انه یقینا دا دی من سلیمان د سلیمان نومي سړي نه سلیمان یو بنده دی د هغه د طرفه راغلی دی وانه او یقینا مکتوب دی لیکلی په دې کې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم په کې لیکلی شوي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه په ابتدا د خط کې وی بسمک اللهم یا بسم الله الرحمن الرحیم دواړه ثابت دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط په شروع کې لیکل چې خط لیکي د الله رب العزت په نوم باندې شروع کوي رحمان الرحیم وی دا هغه د طرفه راغلی دی او څه ویلي دي خبره دا کړې ده چې الله تعلو علی په مقابله مه راځئ زما مقابله مه کوئ واتوني او راتګ وکړئ ما ته مسلمین په حالت د اسلام کې یا تابعدار راشئ زما طرف ته مسلمانان تابعدار خان دې نه پس به بیا انشاءالله سبا وایو الله رب العزت راله توفیق راکړي نو خط په هدهد راووتو بلقیس غېږې ته هغې راوچت کړو او خپله شورا یې راوغوښتله چې راشئ څه مشوره تاسو ماله راکوئ موږ ته دا یو خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن هم وي وشاورهم فی الامر په هر کار کې مشوره کوي
مشوره پکاري، هر بار کار کې الله توفیق راکړي.